بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري خادنو برون سبق کې منګه دا ویلو یو منګه دا خبره کړو د مسند په احوالو کې چې مسند په کم کم ځای کې ذکر کول کېږي داغه زمينه ذکر کړو چې اصل په مسند کې ذکر کول او څه تقاضا به کې د عدول نوي جوړو یا په قرینه باندې اعتماد کمزوري او یا د غباوت سامع یعنی سامع په غبي کېدل ته تعریض کوي یا د استلزاز د وجنه او مسند په کم ځای کې مفرد راوړل کېږي یعنی جمله نه راوړل کېږي نو په کم ځای کې چې مسند غیر سببي وي او د تقوی حکم ورکولو فائدہ مقصود نه وي د حکم د مضبوطولو فائدہ مقصود نه وي نو ال کې بعد دا مفرد راوړل کېږي یعنی فعل به راوړل کېږي او په کم ځای کې چې د حکم مسند سببي وي یا د هغه د حکم د مضبوطولو فائدہ ورکول مقصود وي نو ال کې بعد جمله راوړل کېږي هغه باندې پونم باز شو نن سبق کې دا دي چې لګا د مسند د فعل په صورت کې او د اسم په صورت کې با کله راوړو نو مسند به د فعل په صورت کې حل راوړو چې کله په دریو زمانو کې په یو زمانه سره مقید کول مقصود وي په مختصر طریقې سره په مختصر طریقې سره یو په دا خبره ده او دویمه په دا خبره ده چې د تجدد فائدہ ورکول به مقصود وي پوه شئ چې دا کلمه کې دا مسند د فعل په صورت کې ولې راوړل کېږي یو خدا چې په یو زمانه پورې دا مقید کی یعنی په زمانه حال استقبال چې فعل راوړم نو فعل به یا ماضی راوړم یا به مضارع راوړم نو مری سره ما ته پته ولګي چې دا فعل په تیرشي زمانه کې واقع شوی دی که پوښتنه کې او علی اکثر وجهین اکثر وجهین مطلب دا دی چې په مختصر طریقې سره کله مختصر طریقې سره لکه زما زید ضارب امسه یا زید ضارب الان نو پدې کو دا هم لګا د دې کې زمانه پته ولګیدله خلقا په مختصر طریقې سره نه او دویم دارې درې چې لکه دا د تجدد فائدہ ورکړي تجدد نوواله چې دا فعل بار بار کیږي بار بار نو ګورئ کون المسند فعلا لاول دا هو الى سوره واما كونه فعلا يعني کېدل مسند فعل سره پاره فللتقدير باحد الازمنه الثلاثه یو خو د دې وجنه چې دا فعل په دریو زمانو کې په یو زمانه پورې مقید کړل شي على اکثر وجهين په مختصر ترين وجه باندې مع افاده التجدد سره دا فائدې ورکول د تجدد نه فدی تقیید کې علام چې نه دا وی دا مسند مراد ده لام معهود تقیید د مسند بالاحد الازمنه الثلاثه په دریو زمانو کې په زمانه پورې تړل درې زمانه کمی دي الماضي ماضي څه ته وای او هو زمان الذي قبل زمانك الذي انت فيه دا هغه زمانه نه مخکې په کومه زمانه کې چې اوس موجودي کنه د دې نه مخکې چې کومه زمانه د ماضي وای والمستقبل ستوي مستقبل او مستقبل باندې وهو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان چې دا هغه زمانه ته ولګيږي چې داغه د وجود انتظار کولېږي د دې زمانه نه ورستو یعنی اوس موجوده زمانه کې تکمی کنه نو دغه لراغلی نه نو دغه ته مستقبل ولګيږي او حال څه ته ولګيږي هو اجزاء من اواخر الماضي واوائل المستقبل متعاقبه من غير مهله وتراخ حال دي ته وي د ماضي اخرنۍ حصہ او د مستقبل اولنۍ حصہ چې دا ځوانه په یو بل پسې پر لپسې په غیر د مهلت نه راغلي نو دې د حال وي خو وهذا امر عرفي دا امر عرفي دی یعنی دې ته د تعریف د عرف اعتبار سره کړل چې حال دې ته وي نور د حال څه دغه نشته چې دا حال نو دا خو تیر شوی دی نو دې د حال څه وجود نشته وذلك لان الفعل ذکر دا فعل دلالت کوي بصيغته یعنی خپل موجوده شکل په اعتبار سره د خپل شکل په اعتبار سره على احد الازمنه الثلاثه بدر زمانو کې په زمانه سره من غیر احتیاج الى قرینه تدل على ذلك بغیر د احتیاج د قرینه چې دلالت وکړي په معنی چې لفظ په دغه شکل باندې راشي لکه بضربه په شکل باندې راغی افعال راغی صرف راغی جو دا هر چا ته پته لګي چې دا دغه موجوده شکل جره نه ماضی دی یا يفعلوا رشي يتضاربوا رشي یعنی په حروف اتین نه بګي حرف رشي جو هر چا ته پته لګي چې دا به مضارع ده یا دغه شان دي امر دی نه دا هر څه دي ولکه دا غي د موجوده شکل په اعتبار سره دې پته لګي سقرینی د بګي محتاج نه دي
بخلاف الاسم بخلاف د اسمنا فانه انما يدل عليه يدل عليه بقرينه خارجيه واذا اسم جنن دا هم په زمانه باندې دلالت کوي خو هغه په قرینه خارجي سره لکه زید قائم دوه فزید قائم زربل ټکو لګي الان یا زید قائم الامس زید قائم غدا نو دلګي د امس له ودینا دی زید قائم دا پاتې رشي زمانه باندې دلالت وکړو زید قائم الان د وجنا دی په زمانه حال دلالت وکړو او زید قائم غدا په معنی په مستقبل زمانه باندې دلالت وکړو الګه پوه شو به معنی ولهذا قال دري وان مصنف رحمت الله فرمایل على اخسر وجهين چې لکه دا په دریو زمانو کې بعد افعال په یو زمانه باندې دلالت کوي او په مختصر طریقې سره ځکه که چرته دغه الفاظ د امس او د قبل او د الان دا سره یوځای شي نو بیا بلکه دغه فائدہ نه ورګي بیا بلکه دا په مختصر طریقې سره منی پوه شو به معنی لکه ته ضربا د په رشید زمانه باندې کې نو په دې کې دلیل خارجي د بګي ضرورت نشته قرینه د بګي ضرورت نشته پوه شو به معنی او زید قائم چې دا په تیر شي زمان دلالت کوي نو دې سره به امثله لګي د دې سره به غدن لګي نو په مستقبل بدلالت کوي پوه شوي ولما كان التجدد لازما للزمان لكونه كما غير قارضات وې فعل د دریو سوزونو نوم دی فعل له سوزونو نوم دی په فعل کې یو نسبت الى الفاعل وي یو بګه نسبت الى زمان وي او یو بګه معنی مصدری وي په هر فعل کې د درې سوزونه ضروری دي کم نسبت الى الفاعل نسبت الى زمان بیا دا زمانه نه دا غیر قاروزات تا غیر قاروزات څه ته ویل کېږي یو قاروزات ته یو غیر قاروزات ته تاسو ویلي دي په دغه کې معین الفلسفه او د بل کتاب ته انتباهات مفیده چې کم بدمه قسمه نه کوم متصله له کوم منفصله دا ویل دا ټکو چې له کوم متصله او کوم منفصله دا کوم متصله قاروزات او غیر قاروزات زپره دا ویل دا کنده ویل خدا قاروزات یو پیژنې قاروزات دي ته و چې داغه هغه د دې هغه اجزا په یو ځای باندې راجمع کیږي ندی د قاروزات وای او چې د دې لپاره د راجمع کېدو یو پوینټ نه نه د غیر قاروزات وای لکه زه مې دا یو کرخه ده نو په دې کرخه کې زه چې دا قاروزات ده ځکه د دې طرف ته داوم تقسیمي او دې طرف ته هم تقسیميږي او په دې کرخه باندې دا راجمع شوی دي په دې باندې راجمع شوی دي او غیر قاروزات چې دا هغه اجزا په مجتمع شکل کې نه وي یو ځای شي لکه دا زمانه چې د وخت دی کنه چې دا یو راځي جو بل شي یو راځي جو بل شي لکه یو سکند کې جو بل سکند بالا راځي چې کله یو سکند ختم شي کنه بل سکند بالا راځي چې کله یو ختم شي نو د دې د اجزا چې دي نه دا غیر مجتمع دي نو چې مجتمع وي هغه ته قاروزات وي چې غیر مجتمع وي دا غیر قاروزات وي نو چې زمانہ دا غیر قاروزات تا یعنی بدی کې نوواله پیدا کیږي یو سکند ختمي کې بل لږ یو سکند ختمي کې بل لږ یو منټ ختمي کې بل لږ یو غنټه ختمي کې بل لږ چې څو پر دا یو غنټه موجوده نه بل غنټه راتلی شي نو چې څنګه په زمانه کې تجدد ده نو دا فعل چې د زمانه نه جوړ دی نو په فعل کې به هم تجدد والا معنی وي پوه شو به معنی چې څنګه په زمانه کې تجدد والا معنی غیر قاروزاتی زمانہ غیر قاروزات تا غیر قاروزات څه مطلب وو چې دې اجزا مجتمع نه وي دیول سره راجمع خو چې یو ځای جو بل برازي د څه چې یو موجود یو بل سره موجود شي په دې باندې پوه شئ تاسو دې باندې پوه شئ نو چې دا زمانہ دې کې تجدد ده نو دا فعل چې د زمانې نه جوړلې جو په فعل کې به هم سوي تجدد به پکې الګا پوه شو به معنی تجدد معنی نوېواله چې یو ختمي کې بل شروع کیږي یو ختمي کې بل شروع کیږي ولما كان التجدد لازما للزمان وتجدد لازم ده د زمانه لپاره تجدد لازم ده ولی لکونه کما غیر قاروزات زګه چې دا غیر قاروزات دي غیر قاروزات څه ته وایي اي لا يجتمع اجزاؤه في الوجود چې د دې د اجزا نه مجمع کیږي په وجود کې والزمان جزء من مفهوم الفعل او زمانه جزء د مفهوم فعل نه یعنی فعل د څه څه نوم دی د درو کم دي نسبت الى الفاعل نسبت الى زمان او معنی مصدری نو یو زمانه چې دا جزء د مفهوم فعل کنه نو کان الفعل مع افادته نو فعل سره د افاده التقدير باحد الازمنه مفيدا للتجدد وکله چې دا فعل په درو زمانو کې تا د یو زمانه سره ولګو نو دا به هم فائدہ د تجدد ور کوي فائدہ به رسور کوي
والیه اشار بقوله د دې سره مصنف رحمت الله دې اشاره کړې په خپل قول سره مع افاده التجدد چې فعل چې په زمانه پورې فعل چې د مستتر د فعل په صورت کې راځي نه خدا چې په درو زمانو کې په زمانه سره مقید کولی دویم دا چې په مختصر ترین طریقې سره په زمانه باندې دلالت کوي او دریم دا چې لکه په دې کې تجدد والا معنی فائدې ور کوي څه فائدہ ور کوي لکه قوله دلګه اشعار لیکل او كلما وردت عكاظ قبيله بعثوا الي عريفهم يتوسموا او كلما وردت عكاظ قبيله هر کله چې راشي عكاظ ته او قبيله هر کله چې راشي عكاظ ته عكاظ شه او هو سوق للعرب دا عربو د پاره او بازار دی چې دوی په کې چل کو قانون یجتمعون فيه دوی په کې راجم کېدلو فیتناشدون شعرونه به وي او بل سره ويتفاخرون او نور فخر به کو په ول باندې وکانت فيه ووقائع او بریق نور ډیر زیونو او ډیر زیات موضوعونه پکې واقعي دي پکې قبيله او كلما وردت عكاظ قبيله هر کله چې راشدي عكاظ ته او قبيله بعثوا الي دور علیگی ماتا عریفهم خپل عریف يتوسموا چا بار بار ګوري ماته یعنی ما ته ګوري په مخه ما ته ګوري عارف او ستوي وعارف القوم القيم بامرهم الذي شهر بذلك دا هغه قیم هغه نگران ته ویلېږي چې هغه مشهور وي په دې باندې او عرفه دې پیژندلېږي هم لکه پوه شو یعنی مطلب دا چې خلق پیژني لکه خلق جیرانو دا لکه دا رنگ نه پیژني د خپل عادت او طریقونه خلق پیژني يتوسم جامه د بار بار ګوري اي يصدر عنه چې صادري کې راغنه تفرس الوجوه وتاملها پر مخونو کې تامل تفرس او تامل باندې یو شی دی یعنی پر مخونو کې غور او فکر کوي شيئا فشيئا با لګ فلازه او لحظه او لحظه مطلب یو پیر دې شو ګوري بیا وګوري دا یو نظر قدم شي بیا بل نو تجدد پکې ندل لګي دا توسم مجرین دا فعل دا مسند د فعل په صورت کې راغله چې بدی کې تجدد ولا معنی ده الګه پوه شو به معنی او كلما وردت عكاظ قبيله کله چې راشدي عكاظ ته قبيله بعثوا الي يعرفهم يتوسموا ندو ما د خپل عریف را لګي عریف په جندون کې چا خلق دني نه خونه پیژني او هغه ما ته بار بار ګوري دا بار معنی چې ما وکړه توسمو دا نو دا ته چې په فعل کې تجدد والا معنی هغه پوه شو به معنی كون المسند اسما وزديد نه دا وای چې دا مسند د اسم په صورت کې بکل راوړي یعنی کله موږ زیدون ضاربون کنه زیدون ضاربون وایو زیدون مضروبون وایو یا بل څه دا وایو نو ماکه خدا اوس ولا چې د فعل په صورت کې به مسند کله راوړو نو موږ دا وې چې یو خو په جمعنی پورې مقید کولو لپاره په مختصر ترین او سره د نه چې د تجدد فائدہ ورکي خو چې کله زموږ د تجدد والا معنی مقصود نه و او یا په دې دریو زمانو کې په زمانه سره مقید کول زمونږه مقصود نو بیا په هغه صورت کې بسر راوړو اسم راوړو صبر راوړو اسم راوړو چې په دریو زمانو کې یو زمانه سره مقید کول مقصود نه او تجدد والا معنی مقصود نه بلکې ثبوتی معنی زموږ مقصود ده ثبوتی چې همیشواله په معنی باندې دلالت کوي نه الله به اسم راوړل لګي صبر راوړل لګي واما كونه ارج کېدل مسند اسم په صورت کې فلافاده عدمهما د پاره فائدې ورکول ایبانو د عدم عدم نمبر 1 عدم التقييد المذكور چې بدریو زمانو کې په زمانه سره دا مقید کول مقصود تجدد على معنی مقصود نه یعنی دا اسم راوړل کېږي لافاده الدوام والثبوت د دوام او د ثبوت فائدې ورکول د پاره لاغراض تتعلق بذلك د بار د داسې اغراض چې متعلق په دې سره لکه پوه شوي چې لکه دا اسم د مسند د اسم په صورت کې کله راوړل کېږي چې کله زمونږه په دریو زمانو کې په زمانه پورې مقید کول مقصود نه وي او کله زمونږ مقصود چې تجدد والا معنی هم نه وي مقصود بلکې ثبوت او دوام والا معنی زمونږ مقصود وي نه الله مسند د اسم په صورت کې راوړل کېږي لکه لګوي لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق لا يألف الدرهم المضروب سرتنا مینا نکوي لا يألف مینا نکوي الدرهم المضروبه هغه درهم چې رایج الوقت ته درهم مضروب چې بای باندې ټاپول شي مطلب روغ درهمونه چې کم کوټې نو بای باندې دا ټاپنه والے شي سرتنا
زمنګ د بټوي سره زمنګ د تیلې سره ولکن يمر عليها وهو منطلق لیکن دا تیروز بری باندې په داسې حال کې چې هغه رواني مطلب دا کنه چې زلک وې ډېر زیات سخی ما په دې بټوه کې می په دې تیلې کې می دا پیسې اړو خپنه ټینګي دا پیسې زما د تیلې سره اړو مینه کین چې مینه وسره کوي جواب په دې کې همیشه ورته وي کنه نو زما دا پیسې د دې بټوي سره اړو مینه کین او چې څنګه په راځي جو بس تیرو دی په مخه بيزي مطلب دا چې څنګه په لار باندې سره تیری کو جو لګي تر چې بیا چې کنه نو د قشان د وځه سخی ډیر زیات ما کنه نو چې کله هم دا پیسې راځي نو هغه دي نو وځل لګي او هو منطلقون دا چې نه لګي رئیسم په صورت کې ذکر کو چې دوام والا معنی ده چې کله هم پیسې راځي جو بس هغه زما سره پاتې کیږي نو خوځي واښو به معنی لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق لا يألف من نقوي الدرهم المضروبه اغا درهم رایج الوقت مضروب چې هغه روغ وي کوټه نه وي سرتنا زمون دا تیلې سره څه وي وای هو ما يجعل فيه دراهم چې پای کې دراهم کې خود لګي تو ورته بټوي تو ورته تیلې وي تو ورته همیانې وي څورته جوا ولكن يمر عليها لیکن تیروز دا باغی باندې وهو منتلق مدار کې چا روان اتلم کې لیدنه يعني ان الانطلاق من السره ثابت للدرهم دائما يعني دا تلل د بټوینا ثابت دي د درهمونو د پاره همیشه لپاره الګه پوښو به باندې قال الشيخ عبد القاهر و شیخ عبد القاهر دا معنا کوي کنه دا مسلک دا دی چې لکه تا دا خبره وکړه چیرې په اسم کې یو سیس د بل سیس د پاره ثابت ولذي او ته چې دا دغه لپاره فائدہ ورکړي د ثبوت فائدہ ورکړي څور کوي دا ثبوت فائدہ ورکړي نه دا خو د ثبوت فائدہ چې نه دا نه ورکړي لکه دا خو د دې تقاضا نه کوي اسم خو د دې لپاره نه د وځکل شوی چې دا به د ثبوت او د دوام او د استمرار فائدہ ورکړي خو شوی به معنی نو دلته ته څنګه دلته ثبوت او دوام ولا معنی کې نو دلته ورته دا یار وای ضروري د خبره د من قدس دی ویلي چې د لپاره وځکل شوی دی وځکل شوی خو د بل څه لپاره دی خو دلته د دینه دا معنی د دینه اغستل کېږي د اطلاق په تور باندې مطلب چې فعل نه جو دغه معنی چې اغستل کېږي اگر چې اوس په اعتبار سره پکې دغه ثبوت او دوام ولا معنی چې انده پکې نه موجوده پوه شو به معنی وقال الشيخ عبد القاهر وی موضوع الاسم يعني الاسم وذكر الشيء خود دې لپاره ده اي يثبت على ان يثبت به الشيء للشيء چې یو څه د بل څه لپاره ثابت کی یعنی مسند دې لپاره کوي چې چا لپاره چاته نسبت وکي کنه نو اسم خود دې لپاره دي من غیر اقتضاء بغیر تقاضا کول د دینه چې انه يتجدد چې بدی کې تجدد ولا معنی ده ويحدث شيئا فشيئا وبدی کې یو شی پیدا کیږي بیا بل پیدا کیږي نو تجدد او ثبوت ولا معنی نه لپاره خدا امام عبد القاهر رحمت الله علیه فرمای چې د تجدد او د ثبوت لپاره خدا اسم نه وځکل شوی نو ته فلا تعرض و تعرض نشته فی زید منطلق فزید منطلق کې لاکثر زیاده دینا من اثبات الانطلاق فعلا له چې سبه د انطلاق د زید لپاره ثابت کړه نور دری کې د ثبوت والا معنی او دوام والا معنی دا او یا وجود او تجدد والا معنی په دې کې نشته کما فی زید طویل و عمر قصیر لکه څنګه چې زید طویل او عمر قصیر کې دا معنی نشته کته چې تجدد والا معنی نه زید طویل معنی دا چې زید به همیشه لپاره وګدي او زه عمر قصیر عمر به همیشه لپاره کچی نو دا خبره خو جنن دا پکې نشته ده نو څنګه چې په زید طویل کې تجدد او ثبوت والا معنی نشته ده دغه شانتي په زید منطلقون کې بل معنی نو مطلب دا شو چې لکه په دې کې دا تجدد او دغه والا معنی دا پکې نشته ده دا پکې ته کم طرف وي نو موږ دا معنی چې پکې نشته دا پکې د اصلي وځي په اعتبار سره پکې نشته ده اصلي وځه خو د دې لپاره نه شي چې په دې کې به تجدد یا حدوث والا معنی خو ورستو بیا په استعمال کې د استعمالي کې د ثبوت لپاره دغه لپاره الګه پوه شوي په دې باندې ها بس ده نو موږ دا وی چې په نن سبق کې چې دا مسند به د فعل په صورت کې کله راوړو او د اسم په صورت کې به کله راوړو یاد بشي دا